السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو اسلام آباد کې صورتحال انتهایی خراب کشیده ده او دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي لږ ساعت مخکې په ډي چوک باندې موجود او طویل چې کوم د هغې جدوجهد جنګو د پرونه راسې په جي ټي روډ او د اسلام آباد په سړکونو نو هغې نه پس ډي چوک ته رسېدلي او په ډي چوک کې درنه ورکه او صورتحال د حکومت طرف نه هم ډېره زیاته سختي دې ټایم کې شروع ده انسو ګیس شیلینګ او فایرینګ ګولۍ او د اسلام آباد هره کوڅه هغه دې ټایم کې میدان جنگ منظر پیش کوي تاسو ته په فیسبوک په انټرنیټ چونکې بند دی او کوشش کوو چې زمونږ هلته ملګري شته چې لایو کی خو بدقسمتۍ سره انټرنیټ نشوالي د وجې نه انټرنیټ بندش د وجې نه سوشل اپس د بندش د وجې نه تاسو ته هغه اپډیټ نشي راتلی چې کوم ویډیو د اپلوډ کېدو کوشش کېږي خو درې رینجر اهلکار او د دریو کارکنانو د شهادت نه پس د صورتحال نورم خراب شو او د چینا چوک نه ډي چوک پورې زبردست یو دواړو طرفونه مزاحمت د هغې منظر او لاس په لاس جنگ دس به دس جنگ چې ورته وایي نو مشتو ګریوانو پولیس او کارکنان یو بل ترمنځ هغه چې جنګ نو هغې کې زنانه په ډېر لوی تعداد کې د اسلام آباد په سړکونو باندې او بیا د خیبر پښتونخوا نه چې کومې قافلې تللي دي قبایلو نه چې کوم تللي دي نو جدوجهد خپل جاري ساتلی دی او دې ټایم کې د ډي چوک نه د پی ټي آی قیادت د طرف نه هدایت میلاوېدو نه پس ډي چوک نه پسپایي د هغوی شروع شو واپسي د مختلفو ځایونو کې د رینجرز او پاک فوج چې کوم دستې راغی د هغوی د طرف نه سخت شیلینګ شروع دی او حکومت طرف نه مختلف اپس باندې مختلف ویب سایټ باندې میډیا باندې بیانونه راځي چې شوټ اډر هغه هم میلو شوی دی نو دغې وجې نه د حکمت عملې تحت پی ټي آی کارکنان دې ټایم کې د ډي چوک نه یو خوا بل خوا شو او وایي دا چې سبا د ورځې بیا د خپل جدوجهد او جنگ دا جاری ساتي او ډي چوک طرف ته پیش قدمی کوي لږ ساعت مخکې ما هلته کې چې په ډي چوک کې کم کارکنانو هغوی سره خبرې وکړي او زمونږ کم ملګري د کوریج دپاره چې کم موجود دي نو هغوی سره هم خبرې وکړي نو هغوی وایي چې وزیر اعلی دې ټایم کې د پی ټي آی چې کم مشتعل کارکنان دي غصه کارکنان دي د هغوی په نرغه کې دی او حالات دې ته راغلي چې ځان لی پرېښود هم تیار نه دي نو په بنده ګلۍ کې حکومت هم گیر دی او پی ټي آی چې کوم قیادت دی هغه هم گیر دی او حالات ډېر خراب دي مونږ به دعا کوو چې الله تعالی د څه غټ نقصان نه دواړه طرفونه بچ کړي خو به هر حال چې کوم صورتحال دی اوریجنل هغه تاسو ته مونږ ښیو درې کارکنان چې کوم شهیدان شوي دي او درې رینجر د اهلکار هغې شهادت نه پس د پی ټي آی قیادت طرف نه چې کوم رد عمل دی د حکومت د طرف نه کم رد عمل دی نو سخت دی او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیمین ګنډاپور دې ټایم کې ټولو نه غټ ازمایش کې دی چې کارکنانو باتروم ته پرېښو ته تیار نو چې ته به دې دی نه خوځې نه واپس کېږي به نه او د پی ټي آی مشتعل کارکنانو طرف نه هلته کې بار بار مختلفو ځایونو کې چې کم ام پی ایز دي هغوی ته اعلانونه کېږي که تاسو کم ام پی ای ام این ایم د دې ځای نه د بانی پی ټي آی عمران خان د رهایۍ نه بغیر خپلو کورونو ته واپس شو نو د هغوی کورونو باندې به کارکنان ورځي او د هغې تپوس به کوي د دې صورتحال نه پس چې کوم پی ټي آی قیادت دی هغه هم ډېر په سخت کشمکش کې دی خو دې ټایم کې د فیض آباد چینا چوک زیرو پوینټ او شاهراه دستور او پارلیمنت سره غیر چاپیره چې کم ځای نه دي اپارا چوک
نو دا بالکل دینه د جنگ میدان جوړ دی، هر طرف ته لوګي دي او هر طرف ته د فایرنګ اوازونه راځي، د ډزو اوازونه راځي، یو خوف و هراس دی مختلفو طرفونو نه خور دی. او په دې دوران کې زمونږ چې کوم سورسز دي هغه وایي چې پی ټي آی چې کوم کارکنان دي نو هغه مستعد دي او هغه هیڅ قسمه حالت کې د خپلو چې کوم درې مطالبات دي او په هغې کې د ټولو نه غټه مطالبه د بانی پی ټي آی عمران خان د رهایۍ او د هغه راویستو پورې د کارکنانو اسلام آباد کې د موجودتیا او د احتجاج جاری ساتلو اعلانونه کیږي او د واپس تلو هیڅ قسمه صورتحال هغه کارکنانو د پاره نه دی. ایم پی ایز او ایم این ایز دې ټایم کې چې کوم موجود دي د خیبر پښتونخوا ورال او د پاکستان مختلفو ښارونو نه چې کوم زنانه راغلي دي نو ډیر ګڼ تعداد کې کارکنان د پی ټي آی هغه دې ټایم کې گرفتار شوي دي، گیر شوي دي، جیلونو ته رسیدلي دي، مختلفې تاڼې هغه ډکې دي، صورتحال نازک ویلی کیږي او حکومت طرف نه وخت په وخت هغې ته نوي نوي هدایات راځي. دې سره سره جی مذاکرات هم شروع دي او د حکومت د طرف نه شکوک و شبهاتو اظهار کیږي. وزیر داخله لږ ساعت مخکې هغه چې کم پریس کانفرنس او میډیا سره ټاک شوي دي نو هغه د دې شکوک و شبهاتو اظهار کړی دی چې دلته کې د دومره لویو دستو او فوج او رینجر د دې موجودتیا نه باوجود د پی ټي آی کارکنانو ډي چوک ته رسیدل دا یو عجوبه ده او دا یو سوالیه نشان دی او هغې دا وینا ده چې دې کې ډېر ګڼ تعداد کې خلق هغه تربیات یافته چې کوم فرست لاین باندې په فرنٹ لاین چې کوم کارکنان دي نو هغه ویل اکویپ مطلب هر قسمه سهولت سره لیس دي، انسوګیس شیلینګ نه بچ کېدل، انسوګیس شیلونو هغې سره موجودتیا او بیا نور چې کوم سهولیات دي د هغې په ذریعه باندې پیشقدمۍ کوشش کولو سره او جنګ کولو او حکمت عملی او پرمختګ نو وایي د هغې نه دا معلومیږي چې د دوی په شا څوک دي نو هغه څوک کیدی شي. دغه سوالیه نشان او دې سوال د وزیر داخله طرف نه ټول ریاست هم خوځولو چې دا دومره لوی غبل احتجاج او حکومت رینجر فوج پولیس او د هغې باوجود هم د وزیر داخله طرف نه داسې خبره او اشارې راتلل چې د دې په شا څوک دي او دا دی څنګه لاړل نو د راتلونکي چې کوم صورتحال دی د هغې عکاسي کوي. حالات چې پرون کم و بل رس کم و بیا دا پرون کم حالات و بیا دا نن کم حالات شو نو اوس دې ته راغلي چې حکومت هم بنده ګلی کې دی او چې کوم پی ټي آی قیادت دی نو هغه هم داسې ځای ته رسېدلی دی چې واپس د بغیر څه حاصلولو هغې دپاره ډېر لوی ازمایش دی او دا مشکله ده ځکه چې غیر چاپېره کم کارکنان دي او غیر چاپېره کم پی ټي آی هغه غوسه او نوجوان دی او هلکان دي او کم ورسره دلته نه تلي دي او بغیر د څه حاصلولو د واپس راتلو د هغې څه سوال نه پیدا کیږي او د هغې د طرف نه مختلفو ځایونو کې د هغې ګیراو او هغې سره هغې باندې سخته نګراني کول تر دې پورې چې وزیر اعلی یو ځای کې باتروم ته تلو علي امین ګنډاپور نو هغه یوازې باتروم ته نه پرېښو عدم اعتماد پې دومره و چې کارکنانو دا خیال و چې چا سره خبرې ونه کړي لا چاته ونځي نو دقه حالت دا دلته نه چې څومره ایم این ایز ایم پی ایز تلي دي د هغه هم دا حالت دی چې هغوی په ډېر سختې نګرانۍ کې دي او ډېر سخت د کارکنانو په هغه حصار کې هم دي چې چاته وتی هم نشي او پرمختګ او د خپل سیاسي چې کوم د هغې لایحه عمل ده هغې باندې د پرمختګ دپاره په هغې باندې دباو دی. مونږ ګورو چې په اسلام آباد کې دا کم صورتحال شو نن او خاص کر نن مازیګر نه پس نو دې نه پس حکومت دپاره هم ډېر غټ غټ سوالونه
هغه منځته راغل چې پرونه پورې هغوی کومه خبره کوله چې ډي چوک ته تګ دا نشي کېدی او هغه وشوه. نو د دې نه پس بیا د ډیرو خلقو طرف نه دا سوالات راتلل، اپوزیشن جماعتونو د طرف نه، د حکومتي جماعتونو د طرف نه، چې ډایرکټ په ډایرکټه څوک جیل نه نشي راوتی او دا به عدالت پراسس سره کیږي. خو به هر حال چې دا کم صورتحال سره د کارکنانو پرمختګ روان دی او خپلو ځایونو ته ورسېدل او یو ځل د قدم جماولو هغوی ته ځای میلو شو، نو دا به حکومت دپاره سخت حالات هغه جوړی او دواړو طرفونو دپاره دا ډو آر ډای قصه ده چې که کېناستو ته یې پرېږدي نو د حکومت خاتمه ده، او که دی نه راځي نو د دی بیا هغه بقا نشته. لکه که واپسي شوه بغیر د څه حاصلولو او بغیر د څه وصولولو د واپسۍ اعلان وکړو، نو بیا په خپلو علاقو کې به دغه ایم این ایز هغوی ته مشکلات. نو ښار چې کوم زمونږ ایم این ایز دی، ما وختي یو ویډیو وکته چې په ډي چوک باندې زمونږ پی کې 85 کم ایم پی ای دی حاجي زرعالم خان کارکنانو سره موجودو، او دغسې د پی ټي آی ضلعي صدر میاں عمر کاکا خیل او ایم این ای ذوالفقار، ایم این ای شاهد او ادریس خټک، دا مونږ سایکل په شیشه باندې چې خپلو کارکنانو سره مختلفو علاقو کې موجود و پرمختګ یې کولو. ګرانو کتونکو، دا د اسلام آباد چې کوم صورتحالو، اسلام آباد دې ټایم کې د انسوګیس د شیلونو هغه اوریس کې دی او دې ټایم کې یو لوګی دی او یو فضا هغه آلوده ده، او د اسلام آباد چې کوم خلق دي نو هغوی دپاره دې ټایم کې سا اخیستل هغه ګران شو، خاص کر د اپارا چوک نه والي د ډي چوک پورې او بیا دې خواته میلوډي چوک نه چینا چوک او ډي چوک، دغه غیر چاپیره چې کوم ایریاز دي نو هغه دې ټایم کې په لوګو کې او په د انسوګیس په ګولو او د نور چې کوم فایرنګ دی د هغې په ضد کې دي، او چې کوم مکین دي د دغه ځای اوسیدونکي دي نو هغوی دپاره هم ډېر غټ مشکلات جوړ دي. دې ټایم کې چې پی ټي آی کم کارکنان دي نو ګڼ تعداد کې خلق هغه غیر چاپیره چې کم غرونه دي، ډیری دي، په هغې باندې ورغل، ډېر ګڼ تعداد کې دی د ډي چوک نه راروستو شو چینا چوک او اپارا چوک چې کمې بیلې بیلې علاقې هغه تقسیم کې او هغې کې ټولګو په صورت کې دي د 0 پوینټ پورې، او واپس ساره پورې به دی هغه آنک مچولی پولیس سره جاری ساتي، ګرپ به یم وي او خپل ځان به هم د ګرفتارونه بچ کوي. مونږ سره چې کوم مختلفو حلقو خبرې وکړي نو د هغې مطابق حکومت نن د شپې ډېر غټ اپریشن هغه اراده لري او د هغې کوشش دا دی چې هر صورت کې وي چې دا احتجاج او دا صورتحال نن د شپې کنټرول شي او دې کې به غټې ګرفتاریانې د هغې امکان دی، او دا ډېر لوی وسیع اپریشن د هغې حکمت عملي دا ده چې نن د شپې داسې اپریشن وشي او داسې صورتحال جوړ شي چې سبا کارکنان د ډي چوک طرف ته د راتلو هم جوګه نه وي او دا احتجاج د پسپیی طرف ته لاړ شي. ګورو به چې سبا څه صورتحال جوړیږي، د شپې څه صورتحال جوړیږي، او دې حوالې سره چې موږ ته کوم تازه ترین اپډیټ راځي نو به موږ تاسو سره شیر کوو. دا نننۍ چې کوم هغه مجموعي صورتحالو تاسو سره موږ شیر کو. دعا به کوو چې الله تعالی زموږ د ملک د عدم استحکام دی صورتحال نه او د افراطفری او د اشتعال او د نفرتونو او د دې ډېر خراب صورتحال نه اوس یو اتفاق رای او متفقه یو اتفاق سره داسې صورتحال جوړ شي چې د دې سختو حالاتو نه دا ملک او قوم امن طرف ته لاړ شي. زه به راځم بیا به د نوښار حوالې سره خبرونه شیر کوم، سیاست حوالې سره مو ډېر اهم خبرونه دي. نور فی الحال اجازت غواړم، د الله په امان.